دا زموږ د پاکستان دپاره زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. څنګه چې تاسو د لونډو لپاړو خبره وکړله چې هغوی لګیا وو په آرمي پسې، او بیا آرمي چیف صاحب چې کوم دی نو دی اوس د ایران په دغه کې هم ټارګېټ کړی دی، خو دې ته نه ګوري چې د ایران په دغه کې چې کوم دی د پاکستان زنده‌باد ناره وهلې کېږي، نو په هغې باندې هم خبره نه کوي. دا امریکا چې کومه ده چې ډونالډ ټرمپ له دوی کمپین هم کړی، دوی وی چې موږ به خپلې پیدې ترلاسه کړو، موږ ته به دو شي ملاقاتونو ته وګېناستو. خو دا مهمه خبره چې دا 150 وه د هغوی هغه ګولډن جوبلي ده، او هغې دپاره د انډیا نه آرمي چیف راوغوښته او نه بل چاته چې کوم دی نو دعوت ورکړه، او د هغوی د آرمي دا خواهش و چې د پاکستان آرمي چیف په زمونږ میلمه وي، نو هغه ته ډېر زبردست پروټوکول د هغه چې کوم استقبالیه شوه. بیا موږ د هغه ځای ورسیز هم ډېره مننه کوو چې په کثیر تعداد کې ورته ورسیز راټول شي، او بل آرمي چیف صاحب ورته ډېر په کولو مټ خبرې وکړې، نه یې هلته د امریکې سپورټ وکړو نه د انډیا وکړو، د خپل ملک دفاع یې وکړلو، ډېرې ټیک ټاک خبرې ورسیزو ته وکړې، او ورسیز ورته بیا لاسونه پړقوله. نو خالد منصور یقینا چې دا خلکو د دې نه د قیاس واخلي چې زمونږ ملک دی وخت کې چې موږ سره تعلقات ختم شو، موږ سره به چا سلام نه کوو، موږ ته به چا کتل نه، موږ به په څه کې حسابولو نه، په عالمي سطح باندې موږ ډېر زیات بدنام شوي، او دا کریډ چې کوم دی نو دا دغه خبره چې وینم مې هم ډېر په طریقه لی سید حافظ فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب. نو بس الله دې دغه شانتې کامیاب ساتي. خو موږ مضبوط هم یو، محفوظ هم یو. د ایران خبره چې کومه ده نو زه دې خلکو ته دا وایم چې الحمدلله زموږ باډر دې وخت کې ډېرې کور کړي دي، او هېڅ قسمه داسې خبره موږ ته